بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه یم ستاسو ورور او تاسو ګورئ اکټیو ټي وي. نن مې ستاسو دپاره یوه بله خوندوره معلوماتي او زبردسته ویډیو راوړې ده. په دې ویډیو کې به موږ دا خبره کوو چې تراویح په اسلام کې څه حیثیت لري. آیا تراویح د روژې سره څه تعلق شته که نه؟ مفتي صاحب وایي چې تراویح کې او که نه د دې څه ګناه نشته دی او د دې د روژې سره هیڅ تعلق نشته دی. او مفتی صاحب وایي چې پلار دې راپاسې مړه بیا به هم تراویح ثابتې نه کي، که ثابتې کي نو انعام به درکم. دا د شپې مونځ دی، دې ته قیام اللیل وایي. که اودې کې ثواب دی او که اودې نه کې څه ګناه نشته دی. نو راځئ چې نورې قیمتي او خوندورې خبرې د مفتی محمد منیر شاکر صاحب نه واورو. دا ویډیو تر اخره پورې وګورئ. روژې خو به ښه په شوق نیسو جي، نو فرض که زموږ مصروفیاتو د وجې موږ دا تراویح نه کوو، نو روژه به مکمل وي. د تراویح سره په اسلام کې څه حیثیت شته دی نه؟ که دا ملایان ټول په تبخي باندې کینی او تبخي پسې لاندې نه اورم ورپسې کي چې ښه ګرم شي، بیا به هم دا ثابته نه کي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د الفاظو کې د تراویح لفظ قدر ښکاره کي. رسول الله صلی الله علیه وسلم متعلق دوی خپله هم وایي چې درې شپې کړي دي بیا یې نه دي کړي، درې شپې کړي دي بیا یې نه دي کړي. نو مواظبت خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم ورباندې د سره شته نه. او بقي پاتې شو دوی وایي چې بیا عمر فاروق چې کوم د 6 شپو ته ورسولې، نو ولې آیا عمر فاروق به د پیغمبر خلاف کار وکړي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم چې څه شی ونه کړي عمر چرم نه کوي. دا د امت غلط فهمي ده. دا د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د تهجد قیام اللیل او قیام رمضان ورته وی چې په نورو ورځو کې به پیغمبر علیه السلام تهجد کم کول او روژه کې چونکې لغونې عبادت موقع زیاته وي نو هلته به زیات کول. دا د پیغمبر علیه السلام د تهجد مونځ دی. که څوک 2 رکاته کوي، که څوک 4 رکاته کوي، که څوک 100 رکاته کوي، که څوک 1000 رکاته کوي، خو په پیغمبر د تهمت ما ورتړي چې دا سنت دی او دا تراویح دي. دا تهجد نفل دی چې څوک یې کوي، خو دا رسول الله صلی الله علیه وسلم هم ماسخوتن سره نه دي کړي. د تهجد په ټایم کې د نیمې شپې نه پس یې کړي دي. څوک به هم ثابت یې نه کړي د ماسخوتن ټایم سره. یعنې مفتي صاحب پرېښودل یې څه ګناه نشته یا څه روژه باندې څه فرق نه پرېږدي؟ نفلي عبادت دی، که ودې که فایده ده پکې 200 رکعته خو وکړه، خو د شپې یې کوه. جومات کې ماسخوتن نشته او کنه دی وکړه، هیڅ ګناه نشته ځکه چې نفلي عبادت دی. ګناه نشته؟ نه 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 هیڅ ګناه نشته. مولا به بره لیکلي تراویح څه شی؟ تراویح. ستا پلار بم په قرآن کې تراویح ونه ښیي او په حدیثو کې به یې ونه ښایي. چې پلار دې راپاڅي مړ او نیکه دې راپاڅي مړ او امام بخاري راپاڅوي، مسلم راپاڅوي، ته به د رسول الله صلی الله علیه وسلم په الفاظو کې د تراویح نوم دا درته دې دپاره ویم کني دې خبرو نه خلق فساد جوړوي، خو زه ویم دې دپاره چې دا خلق دې لږ پوه شي. ته به د تراویح نوم کوه، دې خودل خدا ګزو دا میدان. دا تراویح ټکی به کتاب کی مولا لیکلی، باب التراویح. دا به چا لیکلی؟ دیتا د پیغمبر په کلام کې قیام اللیل وی. څه شی وی؟ د شپې مونځ. دا څه شی دی؟ دا د شپې مونځ دی. دا نه فرض دی، دا نه واجب دی، دا نه سنت دی، دا مستحب مونځ دی، نفل دی، ثواب دی چې څومره یې کوي. تهجد مونځ دی وی کا 8 رکاته، 20 رکاته، 10 رکاته، 45 پورې رکاتونه مصنف ابن ابي شیبه او داسې نورو کتابونو نقل کړي. 45 پورې شته که 40 پورې. اوس به جګړه کوو چې 40 به کوو، بس روژه کې به هم دا کار کوو، بل کار به کوو نه. ودرېږه او ښکته شه او پورته شه او ښکته شه. لکه دا فرایض نه دي د اسلام. په دې جګړې مه کوه. که 8 رکاته دې کولم ښه خبره ده، که 20 دې کولم ښه خبره ده، که 25 دې کول، که 10 دې کول، که 40 دې، که 200 دې کولی شول کوی، ته چا نیولی. خو که بیا چا نشول کولی 2 رکاته 4 رکاته کول، ورته مه وایه چې دا کافر دی، ځکه چې دا فرض اسلام کې یا فرض دی یا نفل دی. دریم شی اسلام کې مولا جوړ کړی دی. خلکو باندې دین زیاتوه ما، دومره پې بوج کوه ما چې د خلکو الټی راشي چې وایي چې مړه ټوله شپه اوس ولاړ اوسه.
او بیا پکې څه شی دی د قرآن ختم هم پکې سنت ته ځان نه مه جوړوه مولانا صاحب. بس که چا په لن تر کیفه باندې کولی شو خو چې په ښې طریقې کوي بس دا کافي ده. د هغه قرآن د ختمولو پکې ضرورت څه دی چې شاته هلکان ناست وي اوږده پراته وي او څوک په یوه پښه کېږي. مفتی رشید احمد لودیانوي صاحب لیکلي دي چې اعراض د کتاب الله نه ومن اعرض عن ذکري، اعراض د کتاب الله نه قرآن کفر ګڼلی دی. او چې کم سړی په غټو تراوو کې ولاړ دی او کله په یوه پښه ودرېږي او کله په بله پښه ستړی دی داسې زړی تنګ دی دی کفر ته وځي په دی. نو داسې سنت به څه کې چې خلک پې کافر کوي. او که د چا شوقي بوډا وي کور کې ښځه هم نه او خو مزیدار خوب هم وله نه ورځي یا دې ځان له ملا ونیسي خدای وکړه چې پکې شپږ شله ځله قرآن ختم کړي. خو عوام داسې ځای له مه جوړوئ چې د هغوی دین نه زړه تور شي. نو ما تاسو ته ووایي دوه خبرې مې درته کلکې وکړې، نوره خو ملا دی بحث به پې کوي په دې خبرو. هغوی له بیا یوه خبره خدای میلاو کړه چې اسلام کې یو فرض دی یو نفل دی، بل شی به څوک ثابت نه کړي. واجب ټکی فرض ته استعمالیږي په امت کې. صرف د امام ابو حنیفه نظریه ده چې واجب ځان له شی. امام ابو حنیفه پیغمبر خدای رسول مولا دی، بس زیات نه زیات مولا دی. امام بخاری مولا دی، که چاته خدای ښکاري بس هغه په مخه ښیي. دا انسانان دي. نو د واجب ټکی صرف د امام ابو حنیفه تفارد دی او د مسلک تفارد دی. نور وجوب او فرض دا یو شی دی. او په اسلام کې یو دا فرضیت او وجوب دی چې هغې ته فرضیت وي یا ورته وجوب وي یوه معنا یا نفل دی. دویمه اصطلاح په اسلام کې دا مولا جوړه کړې دا مکروه تنزیهی ده او دا مکروه تحریمی ده او دا یو حرام دی او یو حلال دی. چې حرام دی بس هغه حرام دی، چې حلال دی بس هغه حلال دی. هغې کې بیا تنزیهی او تحریمی مولا جوړ کړي. نو یو فرض یو نفل او بل د تراویح ټکی دی که په پیغمبر په قول کې ثابت که انعام چې دله درک. نور جګړې دي کوای ورور خپل دکان دی پې چمکاوه ته وایه چې پیغمبر داسې کړي دی، بل وایي چې پیغمبر داسې نه دي کړي او پلنکي کړي دي او دغې کول هغې کول. بس کوه وخت دی ډېر ښکلی وخت دی سیزن دی ډېر څه دی په خلقو منلي دي دام پې مانه ډېر څه دی منلي دي.